تاسو ته پروګرام کې ځل بیا هرکلی وایو او د پوره پاکستان نه د امریکې هم ټول سترګې کمره نمبر 1 سپریم کورټ ته دي. امریکا مې ځکه یاده کړه چې عمران خان صاحب ټوله بیانیه او دغه کیس حوالې سره هم امریکا یاده کړې ده. امریکا او یورپ به هم دې وخت کې د اسلام آباد سپریم کورټ کمره نمبر 1 ته ګوري چې آخر چیف جسټس عمر عطا بندیال صاحب په مشرۍ کې چې کم 5 رکنی لارجر بینچ و هغه بینچ به څه فیصله مخې ته راوړي. د قاسم سوري صاحب چې کم یو رولینګ ورکړی دی اتوار پر ورځ دغه قومي اسمبلی کې د وخت کې موږ سره سټوډیو کې سینئر قانوندان او سپریم کورټ وکیل ملک محمد اجمل خان صاحب موجود دی. اجمل صاحب ډېره شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه. سر دا چې کوم صورتحال دی 15 ورځې تېرې شوې ریمارکس ظاهري خبره ده راځي صحافیان هلته ناست دي ریمارکس بهر روزي هغوی بیا رپورټ کوي هم خو هر څه فیصله باندې په ریمارکس نه دي چې کوم اوسه په ریمارکس مخې ته راغلي دي چې کوم اټارني جنرال هغه هم لاس اوچت کړي چې زه د ډپټي سپیکر دغه ګام نشم ډیفنډ کولی هغه هم د هغې نه رستو شوی دی او بیا چیف جسټس صاحب ریمارکس هم راغلي دي چې دا ګام چې کوم هغه خو آئیني نو دا مسله مخې ته راغلې وه. څه ګڼئ چې کومه فیصله روانه ده آیا د دې وخت کې د دواړو دپاره حکومت او اپوزیشن وین وین سچویشن به وي یا ممکنه ده چې حکومت ته دې کې مسله مخې ته راشي؟ د فیصله چونکې راغلی نه ده جی جی او د وخت نه مخکې خبره کول به داسې کله دا فیصله پریمټ کول خو څو پورې چې د دې قانوني او غیر قانوني ګرځول دي نو تاسو ورته قانوني اساسي پاکستان وایي چې کانسټیټیوشن اف د اسلامیک ریپبلک اف پاکستان دی د هغې ماده یا آرټیکل نمبر 69 چې دی بالکل کلیر دی او د هغې کې لیکل شوي دا دی چې د پارلیمان یو څه قدم هغه که ارریګولر هم یا د پارلیمان د یو غړي په یا سپیکر یا ډپټي سپیکر نو هغه په کوर्ट کې یو کوर्ट کې هم نشي کوېشن کېدی قانوني جواب د دی دا دی. صحیح سر دې وخت کې به خبره وو چې اهم خبر هم مخې ته راغلی دی چې ټول جج صاحبان کم چې دا ټول جج صاحبان دې وخت کې کمره عدالت ته راغلي دي هغوی هلته کې ناست دي او لږ ساعت کې به دغه فیصله اورېدل شروع کیږي. کم چې اسلام آباد کې دغه 15 ورځې سماعت وشو اتوار پیر منګل بد او نن زیارت پر ورځ مونږ ناست یو دغه سماعت به مونږ اورو چې کم صورتحال دې وخت کې مخې ته راغلی دی د اسلام آباد نه چې کوم خبر د وخت کې روان دی مخې ته هغه دا هم دی چې چیف جسټس عمر عطا بندیال صاحب چیف الیکشن کمشنر ته دا وینا هم کړې ده درخواست ورته کړی دی چې موږ ته د الیکشن کمیشن صلاحیت وښودلی شي چې هغوی څه قسمه الیکشن کولی شي او هغوی دا وینا هم کړې ده چې الیکشن کمیشن دی موږ ته خپل پوزیشن کلیر کړي چې هغوی څه وخت کې الیکشن کولی شي. ذریعې دا هغوی لګیا دي چې دغه وخت کې چیف الیکشن کمیشنر سلطان اکرم راجا صاحب دا ویلي دي چې هغوی هر وخت الیکشن ته تیار دي هغوی الیکشن کولو ته تیار دي او چې کله هم هغوی ته فیصله مخې ته راشي کله هم هغوی ته وینا وشي هغوی به انتخابات طرف ته ځي هغوی به الیکشن کوي هغې نه هغوی نه رستو کېږي لګیا دي. دې سره چې کوم یو مهم خبر و هغه دغه چې کوم د ډپټي سپیکر صاحب رولینګ دی آیا هغه رولینګ قانوني حیثیت لري او که نه لري دې حوالې سره د الیکشن کمیشن حوالې سره به هم خبره کېږي خو چې کوم سپریم کورټ فیصله ده هغه به دې حوالې سره راځي. اجمل خان صاحب دا چې کوم یو مهم سوال دی دې وخت کې چې الیکشن به کله کېږي څه به وایې الیکشن کمیشن وایي چې موږ تیار یو چې کله موږ ته هدایات راځي موږ به انتخابات کوو تجزیه روانې دي د هغې نه خو دا پته لګي چې ډیسایډ شوی دا ده چې الیکشن به خامخا کېږي الیکشن به کېږي دا څه چې روان دي یا موږ ساحه ورو د میډیا نه د هغې خو اندازه دا ده چې یاره الیکشن کمیشنر یې ولې راغوښتی دی نو د هغه ضرورت څه په دې ورځ باندې نو د هغې نه خو اندازه دا لګي چې یاره د الیکشن دپاره کېدای شي ری الیکشن دپاره آرډر وکړي او هغه خو دا چې څنګه قانون ورکوي هغه دونه کمولی نه رستولی شي بېله خبره ده چې په دې وطن کې د قانون سره یا د آئین سره کم کلواړ کېږي هغه خو د ډېر وخت نه را روانه ده ادروایز دا 10 اتیا ورځې دي میاشتې نه دي په 10 اتیا ورځو کې حکومت پابند دی یا انټرم ګورنمنټ پابند دی چې دوباره الیکشن وکړي.
صحیح سر دی وخت کې یو ډېر اهم خبر مونږ به ورکول غواړو زموږ چې کوم دی وخت کې کتونکي دي هغوی دا دی چې د ډپټي سپیکر کم رولینګ دی هغه غیر آئینی ګرځولی شوی دی چې د دوی رولینګ غیر آئینی دی او ډپټي سپیکر صاحب لخوا چې کم رولینګ ورکړی شوی و کومه هغوی خبره کړې وه څنګه هغوی آرټیکل 5 استعمال کړی او آرټیکل 95 د لاندې چې کم قرارداد راغلی و د عدم اعتماد هغوی هغه مسترد کړی نو دې وخت کې د سپریم کورټ چې کومه فیصله مخې ته راغلې ده هغه دا چې ډپټي سپیکر صاحب کم رولینګ و هغه غیر آئینی ګرځولی شوی دی د ډپټي سپیکر صاحب رولینګ غیر آئینی قرار کړی شوی دی چې دا غیر آئینی رولینګ و او د هغوی رولینګ صحیح نه و هغه رولینګ چې و هغه د آئین مطابق نه و د آرټیکل 69 سره په ضد و جی بالکل آرټیکل 69 کم چې خبر راځي چې رولز چې کم قواعد او ضوابط د اسمبلی کې دننه دي هغه کې اس قسمه انټرفیرنس عدالت نشي کولی خو که هغه irregularities وي علی دا illegalities دي مطلب یو غیر قانوني غیر آئینی ګام پورته کړی شوی دی او دغه خبره چې کم دی وخت کې سپریم کورټ فیصله شوې ده چې ډپټي سپیکر قاسم سوري صاحب غیر آئینی ګام پورته کړی دی د هغوی چې کم ډیسیژن و هغه غیر آئینی و غیر قانوني دی او هغه اوس دې وخت کې وګرځولی شو یو غیر قانوني ګام یو ډېره غټه فتره اپوزیشن دپاره یو ډېر غټ دې وخت کې نقصان دی حکومت ته چې هغوی اوسه پورې دا ارڅ قانوني ګرځول هغوی دې کې خپله فیصله کته او ورسره هغوی دا ذکر هم وکړه چې الیکشن کمیشنر خپله خبره کړې ده چې هغوی بالکل تیار دي هغوی الیکشن دپاره تیار دي که الیکشن کولو ضرورت راځي نو هغه به دې طرف ته راځي اجمل خان صاحب آرټیکل 5 استعمال شوی و حکومت بار د آرټیکل 69 خبره کوله خو چیف جسټس صاحب چې کوم دا بینچ ناست وي مشرۍ کې 5 رکني بینچ و هغوی اوس دا ټوله کاروایي یا هغه ټایم کې چې کوم رولینګ و هغه غیر آئیني وګرځاو څه به وایې دې باره کې د اوسه پورې داسې 3-4 ځله شوي دي خو په هغې کې چېرته د آرټیکل 5 ذکر نه و صحیح دو د 69 آرټیکل 69 خبره وه یا د ووټ اف نو کانفیډنس خبره وه نو هغې باندې د آرټیکل 5 امپلیمنټیشن ساجوبه وه او خاص کر د چې زمونږ دغه سره پیشې سره څوک تعلق ساتي هغوی حیران وو چې یاره په دې ټایم کې د آرټیکل 5 یا لایلټي ټو د سټیټ چې ده یا کانسټیټیوشن ده هغه دوی ته څنګه رعایت شو دې ټایم کې ولې چې ووټ اف نو کانفیډنس دپاره خپل یو پیریډ دی چې د 3 ورځو نه به کم نه وي خو د 2 ورځو نه به سیوا نه وي اجمل خان صاحب دې وخت کې دا خبره هم ده چې سپریم کورټ اسمبلی بحال کړه قومي اسمبلی هم بحال شوه او وفاقي کابینه هم په خپل ځای راله وزیر اعظم هم په خپل ځای باندې دوباره کېناسته فیصله را روانه ده رو خو څه ګڼئ چې دا یو څومره غټ جوړ به څومره غټ دھچکه به حکومت دپاره که ډېره همي که حکومت اولیږي او که حکومت د چا جوړیږي په کار ده چې سپریمیسی اف کانسټیټیوشن په دې وطن کې د قانون عملداري د غریب دپاره د لوی دپاره د مالدار دپاره د زورور دپاره او د کمزوري دپاره هله ملکونه ترقي کوي او نه چې څنګه مونږ کوو او مونږ د کانسټیټیوشن راحلو او د خپل مرضۍ باندې د هغې انټرپریټیشن کوو د خپل مقاصدو حاصلولو دپاره نو داسې ډېره ګرانه ده چې زموږ د قوم په مخ کې لاړ شي صحیح سر دې وخت کې چې کوم یو مهم خبر دی زموږ چې کوم کتونکي دا کول غواړم چې ډپټي سپیکر قاسم سوري صاحب رولینګ غیر آئینی وګرځولی شو 5 رکني لارجر بینچو د سپریم کورټ هغوی سماعت کو 15 ورځې سماعت شو پهله ورځ باندې اتوار ورځ وه چې کله دا رولینګ هغوی ورکړ ډېر مختصر سماعت و 3 رکني بینچ په سبا باندې ګل په ورځ باندې هغه بینچ کې 2 ججان نور شامل شو 5 رکني بینچ جوړ شو اپوزیشن لږ غونتی اعتراض هم کړی چې ټول سینه ججز پای کې شامل نه دي خو بهرحال هغه 5 رکني بینچ و چې مشري یې جسټس عمر عطا بندیال صاحب کولا چیف جسټس ته زمونږه هغوی مشري کولا 5 رکني بینچ بیا پیر منګل چهارشنبه او نن زیارت پر ورځ هم هغوی هیرنګ واورېده ټول سماعت ټول دلایل هغوی واورېدل هغې کې ټولو نه اول اپوزیشن چې کوم وکیلانو هغوی خپل دلایل ورکړه بیا پرون مونږه وکتل چې د پاکستان تحریک انصاف وکلا بابر اعوان صاحب بیا نعیم بخاري صاحب نن سهار خپل دلایل ورکړه او اخره کې اټارني جنرل ورکړل نو دې وخت کې فیصله چې کومه وه ادر جماعتي نه اول محفوظه کړې شوې وه او دې وخت کې هغه فیصله واورلی شوه او فیصله دا ده چې جسټس عمر عطا بندیال صاحب په مشرۍ کې 5 رکني بینچ دا فیصله ورکوي لګیا دی چې دغه قومي اسمبلی معطول چې کوم هغه غیر آئیني و غیر قانوني و او 9 اپریل باندې به اوس د قومي اسمبلی اجلاس راغوستلی کیږي قومي اسمبلی اجلاس به دوباره په 9 اپریل باندې راغوستلی کیږي قومي اسمبلی اجلاس به سهار 10 بجې همدغه قومي اسمبلی حال کې کیږي او دغه اسمبلی دوباره بحال شو
شوه دغه 371 ممبران دوباره د قومي اسمبلی ممبران غني وګرځول شو هغوی به په اجلاس کې شرکت کوي او بیا به دغه ارس مخې ته راځي وزیر اعظم د اسمبلی تحلیل کولو اهل نو دا وینا ده د فیصلې یو ډېر غټ خبره ده چې کې دا کراله نگران حکومت د پاره چې څومره هلې ځلې شوی وي هغه هم قل عدم شوی هغه هم ختم شوی او قومي اسمبلی په خپل ځای باندې ری انسټیټ شوه اجمل خان صاحب دوباره اسمبلی اجلاس راغوستل شو وزیر اعظم د پاره دا خبره کول چې هغه نااهله او اسمبلی ماتولو کې څومره غټه خبره ده څومره غټ نقصان دی عمران خان صاحب د پاره چې هغوی هر ځای کې خپل دغه ترویج کو چې ما د آئین مطابق ارڅ کړي دي نه و د آئین مطابق معافي غواړم کېدای شي چې د تحریک انصاف ملګري په دې خفام شي خو زه به هغه خبره کوم چې کم زما کانسټیټیوشن مخې ته پروت دی دا وایي چې کله د هغه خلاف د ووټ آف نو کانفیډنس رالو نو د هغه سره دا اختیار نه و چې هغه دا ګام پورته کړی وي بل د ډیپټي سپیکر سره څنګه اختیار راتلی شو هغوی دا یو پناه هلي د یو رول لاندې رول اف بزنس لاندې 28 چې ورته وایي یا اتیشتم وایي خو دا رولز د دې کانسټیټیوشن تابع دي صحیح رولز لا په کانسټیټیوشن باندې فوقیت نشي ورکړی دی بلکې کانسټیټیوشن لا په رولز ریګولیشن او په نور قوانینو فوقیت ورکړی دی شي که کله د دې په منځ کې تصادمي نو او کانسټیټیوشن لا به فوقیت ورکړی کېږي او کانسټیټیوشن به فالو کېږي نه کې رولز نو هغه خو دغه خو ما دا اوله ورځ نه ویلو ستاسو په وساطت سره مې ویلو د مشرق په وساطت سره مې ویلو په چې د دا ګام پورته کول چې دي د ډیپټي سپیکر دا غیر قانوني دي او که تاسو ګورئ او تاسو اورېدلي یا ځینې خلک بار بار د کوي ریوایند کوي او ګوري نو هغه خو اسد قیصر د پاره لیکلی شوی نو هغه په هغې وخت کې دونه په توندی کې چې د خپل نوم په ځای د هغه سپیکر صاحب نوم واخیستو جی جی بالکل او ډېر په توندی کې لګیاو یاره چې کله دته ویلی شوي دی چې تاله په ډېر لږ وخت کې دا پړه وهلي او خبره ختمولي او چې کله د دا ووایي چې یاره دا زه دا ووټ اف نو کانفیډنس چې دی د دې کاروایي ختموم نو بیا پرایم منسټر ته ټایم میلاو شو هغه ایډوایس ورکو او د ایډوایس لاندې پریزیډنټ تابع دی د کانسټیټیوشن لاندې چې هغه دا اسمبلی ارومرو ماتولې او که نه ماتولې نو چې په دې 48 ګنټې تېرې شوي وې نو دا به په خپله ماتې ده بالکل او سر دا فیصله کې دام ویل شوي دي چې دا مختصر فیصله ده تفصیلی فیصله به بات کرا دي او غټه خبره دا ده چې د 5 رکنی بینچ دا متفقه فیصله ده د کې اس قسمه ډیسندنګ نوٹ نشتا اختلافي نوٹ نشتا خبره ده ټول متفقه فیصله ده سر خبر دا چې اسمبلی په زوړ حیثیت بحال شو اجمل خان صاحب آیا دغه ووټینګ به عدم اعتماد کیږي او ختم شو هغه نه پکار د چوشي په کار د چوشي ولې چې د کم ځای نه پروسس اوس خو لا ما فیصله کتلې نه ده جی جی خو د کم ځای نه چې پروسس معطل شوی د هغې ځای نه به ریکنټینیویشن شروع شي او پرمختګ به کوي لکه ووټینګ به په هغې باندې هغه ورځ باندې کیږي بیا بالکل جی آلریډي آئین دغه تحریک عدم اعتماد ټیبل شوی هم دی بالکل جی صحیح سر او سر دا راته ووایه چې کوم دې وخت کې دغه اجلاس راغوستلی کیږي بعد کې تفصیلي فیصله هم انتظار به کیږي هغې ته خو آیا 9 اپریل پورې ضروري ده چې تفصیلي فیصله راشي او که نه همدغه عبوري فیصله باندې خبره مخې ته تللی شي نه ضروري ده چې راشي ولې چې ټول قوم سترګې د سپریم کورټ ته دي په دې وخت کې بلکې د قوم نه صرف د پاکستانیانو نه بلکې د ټوله دنیا سترګې پاکستان ته دي چې یاره په دې کې حالات داسې دي او خاص کر کوټ روم نمبر 1 ته چېرته چې لارجر بینچ ناسو دا فیصله کوله نو قوم ایکسپیکټ کوي دا چې دا زر تر زره پوره ججمنټ راشي شارټ آرډر نه اجمل خان صاحب څومره غټه دا فیصله ده ولې چې ډېر زیات په سوشل میډیا باندې په ججز باندې تنقید ډېر زیات شوی و وکټمایزیشن د ججز شوی دی جسټس عمر تا بندیال صاحب حوالې سره ډېرې خبرې مخې ته راغلې او هر چا د هغوی په ذات باندې هم حملې کولې کوم چې نه وې پکار څه به ګڼی دا فیصله څومره اهم ده د دغه عدالت توقیر دپاره د ججز دپاره د هغوی عزت بحالۍ دپاره څومره مهم وه دا فیصله ګورئ تاسو په دنیا کې زما وروره چې د جوډیشري چېرته مقام دی نو هغه په خبرو نه دی هغه په فیصلو دی او هغه په ښه فیصلو دی په بدو نه نو که د پاکستان کې هم د دې سره مقام لوړېدی شي کمېدی نه شي
ټیک ته چې د ملکی حالات داسې دي چې یاره هغوی وایي چې دا نه و پکار یا څوک چې اپوز کوي دا چې دا فیصله داسې نه پکار خو چې کانسټیټیوشن څه وایي نو سپریم کورټ له حقه پکار وه چې هغه فیصله کړې وه او هغه هغوی نن ثابت کړه چې هغوی د کانسټیټیوشن مطابق خپله فیصله کړې ده نور زړې فیصلې خو داسې دي چې کله فرض که پی ایل ډي 1998 سپریم کورټ 823 دا د 98 یو فیصله ده نو دا د 69 آرټیکل په رڼا کې وه خو د دې سره په رڼا کې د 1976 سی ایم آر 273 ده حالانکه دواړه د 69 آرټیکل 69 په دغه کې وي په رڼا کې وي خو دواړه د یو بل نه بالکل مختلف دي د نن پورې چې په دې وطن کې څه شوي دي نو هغه د آرټیکل 69 لاندې هم فیصلې یو شان نه دي راغلي د یو بل مختلف راغلي دي ځکه خو د خلکو یقین نه او دا خو ایکسپیکټیشن ډېر زیات دي بلکې د خلکو د یقین نه بالکل بهر خبره ده چې یاره سپریم کورټ کولی شي چې د آئین بالکل د آئین مطابق فیصله ورکړي په دې وخت کې د سره د فیصله کې دا ذکر هم دی چې حکومت څوک هم نشي ایثارولې د ووټ اچولو نه که د هغوی خپل خلک وي او که پردي وي ټول به ووټ اچوي هر چا سره ووټ اچولو حق حاصل دی هغوی ته اجمل خان صاحب آرټیکل 69 ولې چې دا خبره بار بار راتله که مونږ د پاکستان دغه 73 آئین نه تر اوسه پورې هسټري وګورو څه به وایې آیا چې ته مخکې د ایوان کې دننه انلیګیلټي څه مثال شته یا دا ځان دپاره یو نوی مثال جوړ شو نوی پریزیډنټ دی چې مخې ته راغی مخکې هم شته کله د زرداري صاحب دغه یا فهمیده میرزا وایي کې زه نظم مخکې ډېر شوي دي خو دا په فرست ټایم شوي دي پر آن ریکارډ چې د آرټیکل 5 سهارا اخیستی شوې ده او د آئین سره کلوال شوی دی صحیح سر کېږي چې قومي اسمبلی چې کم اجلاس غیر معینه مدت پورې ملتوي شوی دی هغه هم غیر قانوني وګرځول غیر بالکل جی حالانکه که تاسو وایئ نو دا 69 زه د تاسو ته ورډینګ ووایم چې دا دیسه جی سر 538 courts not to inquire into proceedings of مجلس شورا پارلیمنٹ خو تاسو وختي یو خبره کړې وه چې دا ریګولیریټي او انلیګیلیټي خبره وه او جی the validity of any proceedings in مجلس شورا parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure دا بالکل تاسو ډېر اهم نقطه وه ولې چې دا انلیګیلیټي خبره نه وه د irregularity وه no officer or member of مجلس شورا parliament in whom power are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those اجمل خان صاحب فیصله کې دننه یو بله خبره مخې ته راغلې دا چې دا عدم اعتماد په خپل ځای ولاړ دی عدم اعتماد باندې به ووټینګ کیږي او که عدم اعتماد کامیاب شو وزیر اعظم د خپل څوکۍ نه لاړه نو فوري توګه باندې دی نوی وزیر اعظم دپاره هم الیکشن وشي دا د سپریم کورټ فیصله ده او دا به کیږي په دغه قومي اسمبلی په ایوان کې دننه چې کوم اسمبلی ماتولو یو حکم و د صدر پاکستان ډاکټر عارف الوي صاحب لخوا هغه هم کلدم وګرځولی شو هغه هم ختم کړی شو دې ته وایي وای ډې به نشو ساري بخښنه غواړم تاسو قطع کلمي کوم خو دې ته وایي وای ډې به نشو یعنی یو کار د اول نه غلط دی نو هغه په بل غلط کار مانی تاسو نشئ ټیک کولی Too wrong cannot make it right. Exactly that's my point. صحیح سر صدر مملکت چې کم اسمبلی ماته کړې وه د هغوی هغه حکم واپس کړی شو دغه سپریم کورټ هغه حکم واپس که او دوباره قومي اسمبلی په خپل ځای باندې راوسته څنګه اجمل خان صاحب ذکر وکړه چې آرټیکل 69 باندې مخکې هم فیصلې شوي دي خو دا آن ریکارډ ټولو نه غټه فیصله پاکستان په تاریخ کې مخې ته راغلې ده او دا فیصله به لاره ایساروي په ایوان کې دننه کله هم څوک انلیګل یا غیر آئیني ګام پورته کوي نو ابه یریږي چې او ما څوک ایثارول هم شي ولې چې بار بار که مونږ خبره وکړو علي ظفر صاحب کم چې صدر پاکستان وکیلو هغوی دا وی چې مونږ ته پوره استثنا حاصله ده زمونږه څومره هم کاروایی په ایوان کې کیږي عدالت پای کې لاس نشي والی خو بار بار اپوزیشن وکیلانو هم دغه وی چې په irregularities باندې سپریم کورټ څه نشي ویلی خو په انلیګیلټي باندې سپریم کورټ ویلی شي او ما خبره سپریم کورټ فیصله کې مخې ته راله چې دا انلیګیلټي ده غیر قانوني غیر آئینی ګام شوی دی ځکه په دې کې سپریم کورټ انټروین کولی شي او سپریم کورټ انټروین که او قومي اسمبلی یې بحال کړه اتوار پر ورځ
کم غرمې دغه فیصله شوې وه چې اسمبلیانې ماتې شوې هغه فیصله واپس واغستې شوه هغه فیصله واپس شوه او اوس اسمبلی په خپل ځای باندې را عدم اعتماد تحریک باندې به ووټینګ په 9 اپریل باندې سهار 10 بجې کیږي دا صورتحال دی دا یو مختصر فیصله مخې ته راغلی ده سپریم کورټ سینئر قانوندان ملک محمد اجمل خان صاحب موږ سره موجود دی هم په دغه فیصله به نورې هم خبرې کوو خو یو وړه شان دماغ لو مشرق سره اوسئ یو ځل بیا هرکلې یوم آئین تحفظ پاکستان ریلی دا اعلان وکړ مولانا فضل الرحمان صاحب د پی ډی ایم قائد 9 جماعتونو مشر دی وخت کې مولانا فضل الرحمان دا خبره وکړه او یو بل غټ خبر هغه دا چې عمران خان صاحب اوس نور قائم مقام نه فل ټایم وزیر اعظم شو اتوار نه پس هم هغه بطور وزیر اعظم ناست دی او نن هم وزیر اعظم دی سبا به هم هغه وزیر اعظم وي او روان 2 ورځې به نور وزیر اعظم وي د خالی پر ورځ به وزیر اعظم وي او کنه دا به قومي اسمبلی ډیسایډ کوي موږ سره سپریم کورټ وکیل او سینئر قانوندان ملک محمد اجمل خان صاحب موجود دی اجمل صاحب تقریبا ټوله فیصله مخې ته راغله په خالی پرواز سهار 10:30 بجې به اجلاس وي دغه چې کم ځای کې قومي اسمبلی اجلاس ایثار شوی و هلته نه به مخکې کنټینیو کیږي 2 سوالونه دي سر موږ سره وخت کم دی یو دا چې عدم اعتماد ووټینګ او بل آئین شکنی وشوه سپریم کورټ دا ومنله آیا که بل حکومت راځي تاسو ګڼئ چې آرټیکل 6 ته لاندې هغوی د ډپټي سپیکر وزیر اعظم او صدر خلاف هم کاروایی کولی شي زه نه ګڼم چې داسې وشي ولې چې د دې کم اختیار چې دی د پارلیمنټیرین سره دی د آرټیکل 6 لاندې سزا مختص کول نو کم پارلیمنټیرین به غواړي چې د هغه رور پارلیمنټیرین چې کم په پیسو په اسانه اخیستی شي کم چې څه کال په یوه پارټۍ کې او کال له په بله پارټۍ کم چې کال له په بله پارټۍ کې نو بل کال له په بل چا سره ولاړي او په چا پسې چې زیات کنځلې کوي او یا خبرې کوي نو د هغه په ترخ کې ولاړي نو دا نشي کیدی زه دا نه ګڼم چې یو پارلیمنټیرین به دا وغواړي چې د آرټیکل 6 لاندې دا سزا مختص کړي او څوک سزا شي سر اتوار پر ورځ بلاول بھټو زرداری صاحب دا خبره کړې وه میډیا سره چې زه به آرټیکل 6 دپاره خپل جماعت مخې ته بوځم او حکومت کې چې کوم باقي جماعتونه موږ سره وي هغوی به هم په دې قایل کوم دا خو به ډېره ښه وشي خو د هغې نه مخکې که دا وشي دو خو د کانسټیټیوشن هر څوک هغه ماده یا هغه آرټیکل ریفر کوي کم چې په ټیم کې هغه له فایده ورکوي نور دا د آرټیکل 1 نه واله د آرټیکل 280 پورې وث شیډیولز دا څونه انیکسچر چې دي دا پارټ اینډ پارسل دي او د دې مثال داسې دی کله تاسو یا تسبیح ویلی شئ یا یو امیل ویلی شئ چې که د امیل نه یو مرۍ تاسو وباسئ نو هغه معامله ډسکنیکټ شي په هغې کې ګیپ راځي د هغې هغه ښکلا پاتې نه شي څنګه چې د هغې کومه مرۍ په خپل ځای باندې یو څونه ښکلی ښکاري دغه شان دا د آرټیکل 1 نه د آرټیکل 280 پورې دی نو دوی چې دا ټول هر څه وایي د 6 خبره کوي آرټیکل 6 خبره کوي نو د هغې نه مخکې د آرټیکل 17 ولې خبره نه کوي چې هر سیاسي ګوند په پاکستان کې هغه د دې قانون تابع دی د آرټیکل 17 لاندې چې هغه خپله کومه پارټي جوړوي یا د هغې سره هغه شاملېږي افیلیشن کوي چېرته هم الیکشن کوي نو هغه به د هغې ټول څونه چې حساب کتاب دی د پیسو په شکل کې د بهر نه رفنډ په شکل کې په پاکستان کې د فنډ جمع کولو په شکل کې هغه به هغه قوم ته ښیي هغه د هغې پابند دی چې وښیي چې یاره دا په دې وخت کې د پیپل پارټۍ ټوټل فنډ دا دی یا د این پی ټوټل فنډ دا دی یا د دې انر سورس آف انکم چې یا دی آؤٹ سورس آف انکم چې دی ابراډ یعنی مطلب یې څونه فنډینګز راځي څونه چاندي کېږي دا به ښیي ما ته نه ښکاري چې سیاسي ګوندونه په خپل جمهوري پارټو کې جمهوریت راولي
ولې چې زه خو څونه ګورم ایز سټوډنټ اف لا نو دا خو یو میراثي حالات روان دي کله فرض که زمان د نیکه سره څه عهده وه نو په کار ده بیا به زما د پلار سره وه بیا د پلار سره نه پس زما سره وه بیا زما نه پس زما بچی را روان دی نو که په هغې کې قابلیت یي او که نه که هغه یو تھرډ کلاس سړی خو هغه سیاست دی او وراثت والا سیاست دی نو دا زموږ معامله دا به ټیمالي او دا یوازې د سپریم کورټ په دې فیصله به نه کېږي بلکې په دې کې زیات عمل دخل وس د سیاسي پارټو دی چې پس ته یې نه هغوی خیال اوس د هغوی لکه په یو لاس باندې پړک خیجیم نه بل لاس به هم خپل کار ډېره شکریه ملک محمد اجمل خان ته علیه موږ هم ټایم راکړه او څنګه خبره وکړه چې غټه فیصله ده خو صرف په سپریم کورټ نه ده اوس سیاسي ګوندونو هم ذمہواري جوړیږي یو تاریخي فیصله او غټه خبره دا ده چې دا فیصله متفقه ده 15 ججز ناستو 15 واړو یوه خبره وکړه چې آئین مات کړی شوی دی آئین خلاف فیصله شوې ده او قاسم سوري صاحب رولینګ غیر آئیني دی ډېر خوشحاله قاسم سوري صاحب ګرځېده چې ما آئین باندې عمل درآمد کړی دی اوس به څومره غټه سینه راوړي چې هغه دا ومني چې او ما آئین شکني کړې ده او چې کومه سزا یې مال هغه راکړی. بهرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب دوباره بحال شو 341 ممبران د قومي اسمبلی دوباره بحال شو او ای به سبا نه بله ورځ د خالی په ورځ سهار 10 بجې به یو ځل بیا راغونډېږي دغه قومي اسمبلی په حال کې او هلته به ووټینګ کېږي تحریک عدم اعتماد باندې اپوزیشن به 172 ممبران راولي چې هغوی دا ووټ واچوي او عمران خان صاحب باندې هغوی عدم اعتماد وکړي که رانلل نو خان صاحب به بحال پاتې شي که رالل نو بیا به خان صاحب لرې کېږي او دوباره به انتخاب کېږي د نوې قائد ایوان دپاره. پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان.